سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خخیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسېږو دې ته عالم دنیا وایي، او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الآخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی، نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې په لاره روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوښلېد او یو سړی ترې راووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابي دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوښلېد، یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو رکوټې غوندې مشکیزه ده، هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم، لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې، دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي، او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګوره عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي، نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي، او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه ده له اوبه ورنکې، دا کافر دی. او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپل هم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه که. دا هیبت مې ولید، حیران شوم. وی څه مخکې لاړم، یو بوډی و، د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده، یو بل قبر وشلېده، نه یو بل قبر و، د هغې نه مې اواز واورېده. هغه قبر والا دننه چغه وی البول مالبول او الشنو مشنو. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. د هغه بوډۍ نه مې تپوس وکړه چې دا څنګه د ځمکې له دې قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډۍ ما ته وایي چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خښ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډۍ وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وی البول و مالبول، د دې څه مطلب؟ وی ده به متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربی کې متیازو ته وایي. چغې وی البول مالبول، بول څه دی؟ بول څه شی دی چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم؟ ما مخکې جمعه درته ویلي وو که ستاسو یادي، ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاد را خبره، پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته، او اکثر به او دسماتې به یې وکړه، او څه متیازې به یې په وجود پرېوتې، او څه متیازې به یې په جامه پرېوتې، او اقا بولو کې به پرتغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته، دا څه کې، او دسو چوه، جامې پاکې ساته،
وجود د بولونه پاک ساته، خود زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته، دا بوډۍ وایي ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلیم ځان ساتي، ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي، چیلی چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وایي چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي، داسې متیازې نه کوي خپه اوچته کې دیوال ته، نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی، نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي، سپیره ته ځان ولې نه ساتي؟ او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول، بول څه شی دی؟ دا خو ډېر معمولي څیز و، ما ته ځان نه ساته. او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی الشنو مشنو، شن په عربی کې مشک ته وی. دا مشک د سرمنې یو شی وي، د سرمنې نه جوړ کړي، په هغې کې اوبه اچولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي، اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او اوبه به پکې ساتلې. نو دی وی الشن مشک دی، مشن دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وی؟ وی دا یو سړی و تږی و، زما د خاوند له راغې او د ده نه اوبه وغوښتې، خاوند مې ول اوبه ورنکړې، او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزاندو، وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې، دې سړي پورې ټوکې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو، او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې، بېهوشه را پرېوته، هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي الشن مشن، مشک څه شی دی؟ ګوره معمولي څیز دی، معمولي غوندې اوبه پکې دي، ما د انسان نه منې کړې، او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو، اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې، وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې، دا څیزونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي، او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبدام سبب د عذاب قبر دی، د ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط، یو منظر مې نه دی لیدلی، حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي، یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی، د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چې د حضور پاک دریم خلیفه دی، او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي، دوه، یو په واده و هغه وفات شوه، دویمه ورته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شوه حضور پاک وفرمایل وی که زما دریمه لور وی هغه به مې عثمان ته په نکاح کړې وه، او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته نو دیم روانېده، نبی علیہ السلام ورته وی عثمانه وی ته مزه، ځکه ستا بیبي د زما لور ناجوړه ده، د هغې خدمت وکړه. او الله به دله په دا مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دی وکړه د خپلې بیبي، د دې په عوض کې به تاله خدای پاک د بدر د غازیانو اجر درکړي، او چې کوم غنیمت الله مونږ له راکوي هغې کې حساب هم دله درکم. دا د هغه یو لوی منقبت و د حضرت عثمان رضی الله عنه. بیعت الرضوان په مکه خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده، نبی علیہ السلام د کافرو عمرې له ته مکې مکرمې ته کافر راله هغې نه پرېښود، وی نه به ځې. د صلح خبرې اترې شروع وې، رسول الله مبارک حضرت عثمان ولېږه، وی ته لاړ شه د مکې کافرو ته ووایه چې مونږ جنګ له نه یو راغلي، مونږ د خدای کور دی هغې له راغلي یو، او یو عمره به وکړو واپس به ځو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې مکې شریفې ته لاړه
نو کافر بند که نظر بندې که حالانکه استازي ته به نقصان نه رسي دا هغه وخت هم قاعده اوس هم دا قاعده ده نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع رااله چا ورته وی عثمان یې شهید که حضور پاک ډیر زیات خپه شو وی عجیبه ده استاذ خو څوک وجني نه عثمان خو زما استاذ و دی لمې صلح لولیږه دې ظالمانو خو ظلم وکړو چې هغه شهید که وی راځئ د عثمان بدل بالو چا وی عثمان جمدی دی چا وی وجلې دی وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو نو حضور پاک د کیکر یو اونه و د غټ کیکر دا غیلان د کېناسته او صحابه براتل یو بل نبی علیہ السلام سره بیعت د جهاد کو یو بمراغ لاس به ورک بل بمراغ لاس به ورک سورلس سوا صحابه کرام ټول پیغمبر علیہ السلام سره بیعت کولی دا بیعت د زکه غشته چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره و کافرانو ځان تیار کړو او د غیر چاپیره قبایل راغوښتي د پیغمبر علیه السلام د مقابله لپاره او فیصله کړو چې مسلمانان عمره ته نه پریدو نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغشته اخره کې نبی علیہ السلام مبارک د الله سوچت کا وی ګوره ټولو بیعت کو د عثمان بیعت پاتې دی وی هغه په مکه کې د پته نه لګي چې هغه شهید کړي دی او که جمدی دی نو که عثمان جمدی وي زما دا لاس داغه دی او دا زما خپل لاس دی دا دواړه لاس یې یو ځای کړل وی د عثمان د طرف نه مم د جهاد بیعت وکړو دې نه اندازه ولګوئ صحابه وی مونږ په خپلو لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهترو ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره وکړه دا د عثمان لاس دی او دونه په اعتمادو چې نشته خود د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه موقع څنګه تاسو نه تخته بیعت مو کو جنگ کې دی بم نه تختی احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو د احد دا غر اجلق زلزله پراله یو سره حضرت ابوبکر دی یو سره حضرت عمر دی یو سره حضرت عثمان دی نبی علیہ السلام هغه غر لدا پوند مبارک راو برولا اسكن احد احد په قلار شه دا سکه تا ته پتر چې پتا سوک ولاړ دی انما علیک نبی یو خدای باندې پیغمبر ولاړ دی وصدیق بل در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان دا څومره لوی منقبت ته یو بل ځای کې راځي حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمون په مینس کې ناستو وی پاسې لا وی لک ساته تیر کنو زما یره پیدا شوا اسنه دشمنان خو ډیر دي سو تکلیف ورته نه رسي زور پس روان شو مشکات شریف کې د معجزات په باب کې لیکل شوی دي چې صحابه او د پیغمبر علی السلام لار معلوموله چې په دې لار تللی او دا به سره معلوموله دا د غي د خولې د خوشبوې نه به معلوموله د خولې نه به خوشبوې تلله نو چې په کوم لار به رسول الله مبارک تلو نو په غلار به یو مخصوص خوشبوې پرې خوا په غلار د غي د خولې نه نو نږدې صحابه به پویدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبوې ده په دې لار تللی د نوزان به ورپسې رسو دا صحابه وی ورلم د حضور پاک یو باغ ته ننوتو د قبا سره خوا کې یو باغ دی هلته ننوتو وی زه ورلم وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم وی ما وی چې زه به نن د حضور پاک څوکیدار یم دروانچي به یم دننه ناست یم دروازه وډبېده ورلم څوک وی ما ته وی چې ابوبکر یم ګوره هغه هم د هغه خولې په خوشبویې راغله وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه اجازت دله غواړم وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر هم ولا ورکا اجازت می ورکو د جنت زیر می ورکا وی رانه نوت نو د کوي د غاړه داسې کټ شوی و هغه کټ غاړه و حضور پاک پاغه کې ناستو ګرمي ده نو خپې مبارکې پاغه کوي کې ویزان دي کړی دي وی ابوبکر راغی خوا کې وسره خي طرف ته کېناست او هغه خپې په کوي کې ویزان دي کړی وی لک سات پس بیا وروټه کېد وی مې سوکې وی عمر یما ور هغه په دغه خوشبوې پسې راغی وی مې صبر وکا
اجازت دل غواړم. ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکا او د جنت زیر م ولا ورکا. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکا د جنت زیر م ورکا او د شهادت زیر م وله ورکا. خو سره د لوی تکلیف نه ګوره شهادت به ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره وی زه ورلم. وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیر م درکوي د جنت او د شهادت زیرم درکې خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان. وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دي درې واړه کېناستل. نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر نور ځای پکې نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما ردی یو تعبیر وویسته. وی ماوی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی. حضرت عثمان ابو بکر راغی ادوی هغه سه ډډه والده او د خپې مبارک اعلان د ښکاره دی. بیا حضرت عمر راغی حضور پاک مبارک هغه سه ډډه واله وا او اعلان د خپې ښکاره دی. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نبی علیہ السلام زر کېناست ډډه ختمه کړه شو او خپې مبارک کې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و. وی د الله رسول ابو بکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناستی او خپې م پټې نه کړې او چې عثمان راغی نو کېناستی او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي. د تبوک غزا وه سامان کم او جنگ خطرناک و. د ډېر لوی بادشاه سره جنگ و او ډېر لوی سفر م او ګرمي م وه. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه مدد غوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ. بلا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو او سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی دته به څه نقصان نه رسېږي. څه چې خوښی کوي دی بس ته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمله بعد هذا. نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي د نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت جناب دې غریب سره ډېر انتهایی ظلم باغیانو بیا کړی دی. باغیان ورپسې خلک راوچت کړل. لس نیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې ده خلافت یې کړی دی او داسې معمولي ټکي رانیولي او دا چل یې کړی دی کړي خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یې ورته پوښتنه کو وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و ځمکه تنګه شوه نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کولاو کړ. وی یو بلکل دا منو. وی ښه وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړه نو خوږې اوبه نه وې د یهودي کوي هغه نه به مونږ اوبه راوړې نو کله به یې راکولې او کله نه. نو حضور پاک وفرمایل وی څوک به دا کوي والي مسلمان ته به وقف کی الله به ردې بدل په جنت کې وله کوي ورکي. وی هغه کوي ما واغېسته او ما مسلمان ته وقف که. وی او دا منو. وی ښه چې کوم جومات له ځمکه ما اخېستې ده نن تاسو هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدئ او کوم کوي چې د نبی علیہ السلام او صحابو دپاره ما واغېسته نو ظالمانو نن د هغه کوي بم نه راکوي ترخې وبس کړ. چا ورته وی بس ته استعفا ورکړه د خلافت نه. وی ما ته خپل پیغمبر
خپل محبوب یو وصیت کړی دی هغه نه ابه پوره کوم. ای راته ویلو چې طالب الله یو کمیس درکوي او که ادنه خلق وباسي نو ګورې په خپله به یې نه وباسي. نه قرآن شریف د پاسه د قرآن شریف تلاوت یې کو لګیا دی او بیا هغې نه ور وړېدل او غزارونه یې پرې کړل د قرآن د پاسه شهید کړ او بیبي یې پکې دفاع کوله د هغې خوارې ګوتې م پکې پرې شوې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه څو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی، یو ځل نه څو ځله. یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل چې یو وخت به راځي او دا مخامخ سړی چې دی وی ګوتې داسې ونیوله ده ته به تکلیف رسیږي خو د هغه تکلیف سره به دی جنت ته ځي. وی ما ورمنډه کړی وی چې مې وکتل عثمانو نو وی ما ورګه خبر یقیني کوم نو دا مخ مې ولا پیغمبر علیه السلام تر مخامخ کا چې صاحب دا یادې وی هم دې یادو. هغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به ژړل، دومره به وژړل چې ږیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست زمونږ به څه حالي، دومره به وژړل چې ږیره به په اوښکو لمده شوه. چا دې تپوس وکړه تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه ژاړې، او چې قبر ته کېنې نو ژاړې. او ورته څه وایي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د اخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د انسان دپاره دا قبر ښه شو وروستو به دې نه ښي، او که دا وله خطرناک شو او دا ورله سخت شو وروستو به دې نه هم سختي بیا چې قبر ته کېنم او تیارې ته وګورم او ځان له والي ته وګورم واقعي توره تیاره ده د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانه ته آواز نه اورې خو د مولا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته رارسېږي. اے انسانه د تیارې کوټې مه ګورې چې راځې ځان سره د ایمان رڼا به راوړې. نه پکې بجلي شته نه ورکې براډ شته چې ځان ته ولګې او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګي او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ دی یو دیوال ته دی، شا دی بل دیوال ته ده، خپې دی بل دیوال ته دی او سر دی بل دیوال ته دی او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلق څونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلق پورې کوي او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکري دې پورې کوي، وسلنې په پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به د ما د انور د تو نه ساتي او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي او ایر کنډیشن ځان ته لګوه او سه به د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا ارس پاتې او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لال خاورو کې پرېوته. رڼا پکې شته؟ وایه نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړه وي د تیارې کندې مه ګورې. ای انسانه زه د مارانو لړمانانو د چینجو جال یم چې راځې نو ځان سره به دارو راوړېده دی. که دارو دې راوړل د چینجو چینجي به نی بیا، که د مار او د لړم دارو دې راوړل نیب نه بی. خو ګورې که دارو دې راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟ دا زما خبره نه درونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما را دې درته اورو. او درې مواز څه کوي؟ دنیا کې خو کمار دی ولیده او به تختې، لړم دی او به تختې، چینجي دی او به تختې، یا جارو یا لرګې به راوالې مړه به کې، یا دارو به راوالې نو قبر کې څه کې تختېدې شی ته نه، لرګې شته چې په هغې دا لړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نه وساتي، د آخرت د مار نه دې مله وساتي، د قبر د مار نه دې مله وساتي. حضور پاک مبارک فرمایي
کم از کم 80 ماران په سړي په قبر کې مقرر دي. 80 ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغې مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال د هغې انسان بسي چې شپه ورځ پې دغه ټکونه چلېږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولي غوندې خوشحالی زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو، معمولي مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مستی کې پراته یو، قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډو څه توجه نشته. او پته را راته د ورځې 2 او 3 هفته کې 2 او 3 میاشت کې 2 او 3 مونږ په دا خپلو ګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دا م یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې م سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وی. بعض سپیره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وی. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وی؟ شته دی عذاب. عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وی یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو، مارانو، لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورئ ما څه کې څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دي، ملګري ورسره یې که نه. په مقبره کې هسې شپې سړی یېرېږي، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، د یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یېرېږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، ماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یېرېږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. د وجود لدیم دی او د روح لام دی. ګورئ د انسان په دې وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو لري. وی د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دې روح ته وایي وی مال عذاب وی تا د اروانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د لون نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی لون ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې د دې په اوږو د پاسه سور شمه. نو زه به درته یم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کو. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې ښایسته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ځه، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن یې دلته اوس ودرېږه دا ونه ده. نو هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو یې وایه دې کې مجرم کم یو شو، فرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوو ته اوچت که، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دې ولې اوږې ته وخته او پردې میوې را شوکوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه دا روح ګرځوي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي،
الله دې مساتي. او بدن پر قبر کې پروت دی، د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامه لمده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو څو کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح پسې جین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمله انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وایي، دنه تپوس کې من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی. چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي، هغه الله چې اسمانې پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړې ده، نهرونه پیدا کړي دي، ښکلې ښکلې خبرې وکړي. ما دینو که دین دې څه دی؟ دین زما اسلام دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او بعض علما وایي چې دا حجاب، دا پردې به لرې شي او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني. تپوس به دی وکړي دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه؟ وایي دا چې دا تپوس چې چا کېږي او پیغمبر یې، وایي دا زمونږ پیغمبر دی. جاءنا بالبینات، مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته خشته معجزو سره راغلي دي. فتبع، مونږ اتباع کړې ده، مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. وی سوال جواب دی څنګه و؟ وی فرشتې راغلې، وی ما ته وایي چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی هغې راته وی د اسمان نه راغلو. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی؟ وی چې نه د مونږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هیر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هیر نه دی، او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نے تپوس وکړو، وی دا تپوسونه چې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به په ځای وي؟ وی یو. وی حس به په ځای وي؟ حواس، سترګې، غوږونه او پوزه دا برابري؟ وی بالکل برابر وي. لیونی خو به نی سړی که نه وی نه، وی بس بیا پروا نشته انشاءالله چې عقل په ځای دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه به خپل رب نه هېرېږي، موږ نه به خپل پیغمبر نه هېرېږي، او موږ نه به د خپل دین نوم نه هېرېږي. ټیک ته که چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله، د الله نه غیرتي ذات نشته، د خدای نوم به ته هلته نه هېرېږي. چې څوک خپل ښکلی پیغمبر په دنیا کې یادوي، نه به تې څنګه هېر شي؟ او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي، اسلام به تې څنګه هېر شي؟ رونه څوک رب نه یادوي، رب نه یادوي او د رب نه علاوه نور خلک یادوي، اب بیا یریدان دی. د اسلام مطابق ژوند نه تېروي، د اسلام طریقې نه خوښې، نو چې اسلام مطابق ژوند نه تېروي او د اسلام دی نه دی خوښ، نو قبر کې به څنګه یاد شي؟ او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دی نه دی خوښې، او د انګریز طریقه دی خوښه ده، نو بیا تمه مه ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو، او هغه مو د مکې مکرمې په قبرستان کې دفن کړ. جنت البقیع کې د مکې مکرمې قبرستان پاخه قبرونه دي، هغې کې د مړي ښخی، نو هغې په خپل تاریخ لیکلی چې دې کې په پلان کې تاریخ مړی ښخ کړه، داسې د مدینې شریفې مقبرم ده. خو ډېر زیات مړي که نه په سوونو جنازې کېږي، دونه به کم ځای ځایوي، نو هغه څه موده پس چې هغې ته پته ولګي چې دا مړي اوس خورې شوي، پکې نور ښخوي، نور ښخوي.
اسپړي پکې نور خخی. دا د مدینه منورې قبرستان هم دی، د مکې مکرمه قبرستان هم دغسې دی. یو مسلمان مړ شوی، وی موږ د مکې مکرمه په قبرستان کې خښ کړ. وی چې خښ هم که نو څه موده پس بیا ډېره موده پس بل مړی خښاو قبر کې، نو خو ته ورته وي چې څه موده پس پکې بل خښوي، چې بل یې خښوی کې ښځه پرته وه. هغې قبر کې د هغه سړي په ځای باندې ښځه پرته وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خدای پاک په قبر انوار نازل کی ملکانو جماعت کې دا د مې اورېدلي دي. ملکانو جمعه دا مسله هغه کړې وه، یاده ده خبره، او علما هم لیکلې ده، ما ته یاده ده، ښه مې یاده ده. وی چې هغه وی کتل پکې ښځه پرته ده، ښځه پرته ده. راغې د دې دغه نه تپوس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. ښځه پرته ده، وی د حج سیزن دی چې کم کسان هلته کې اوس هم چې مقبرې ته ما په خپله لیدلي دي، نو ځکه درته وایم چې مقبرې ته دننه خو هغې په مخصوص وخت کې خلک پرېږدي. سهار کې دروازه کولو کې نو خلک ورځي د مکې مکرمې او د مدینې منورې مقبرې ته، او مازدیګر پرېږدي، بل وخت نه پرېږدي. خو چې کوم وخت کې مړي وړي که نه او جنازې سره روان شو، نو بیا هر څوک پرېږدي. نو مې را تماشه کړی، ځکه درته وایم وی چې مونږ دا قبر کې دا مړی خښو، نو یو سړی داسې و چې هغه وکتل، هغه ښځه وپېژنده. وی دا ښځه خو انګریزه ده، دلته څه کوي د مکې مکرمې په دا مقبره کې؟ خو انګریزه ده، ته خو زه پېژنم، د فرانس انګریزه ده. هغه سړی د فرانس و، ده خو زه پېژنم، عجیبه خبره ده. دا خو د فرانس زموږ ګاونډی ده، انګریزه ده، ته دلته دې قبر کې څه کوي؟ او دی وی چې هغه موږ پکې کوم مسلمان ښخ کړي دي انشته، لویه پریشانۍ کې پرېوتل، علما او ټول پریشانه دي. دې سړي ته وایي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې، ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وایې چې دا ښځه انګریزه ده، نو ته به هلته کې د هغې نه معلومات وکړه چې دا څنګه انګریزه دلته په مکې مکرمې مقبره کې څه کوي. او دویم به دا وکړه چې قبر به ګورې هلته څوک دې نه پرې یوازې پرېږده پته هسې نه دا دلته راغلی، دا سړی هلته نه تللی. دا سړی چې څنګه لاړه، هغه ګاونډي نه تپوس وکړه، ورته ویې ستاسو هغه ښځه کوم ځای مړه شوې ده؟ وی یوه مړه ده. کوم ځای دې ښخه کړه؟ فلانکي ځای کې مونږ ښخه کړې ده. انګریزان په یوه خپله طریقه ښخوي. وی دا په کوم دین مړه ده؟ وی دا د اسلام په دین، مسلمانه مړه ده. ولې خو انګریزه وه که نه؟ وی بانګ یو ځل واورېدو، ملا جومات کې لګیا دی، الله اکبر وی بانګ وی. چې بانګ یې واورېده، چا نه تپوس وکړه چې دا ملا صاحب څه وایي؟ وی دی وایي چې الله اکبر الله لوی دی، الله اکبر الله لوی دی. یاره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړي دي او دا دومره ځمکې پیدا کړې ده، نو چې دا خدای څه پیدا کړي دا دومره عظیم دی، نو چې پیدا کوونکي به څومره لوی وي. اشهد ان لا اله الا الله. د دې څه معنا ده چې دا بانګي وایي؟ وی دا مان چې د ګوی کوم چې الله یو دی. یاره واقعي په بادشاه کې هم چې دوه بادشاهان شي نو نظام نه چلېږي، نو که خدایان دوه شي نو دا نظام به څنګه وچلېږي؟ ټیک وایي اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب؟ وی دا دی وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده، دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استازي وي چې خلکو ته یې لیږي، نو څه بده نه ده که هغه یو استازي مونږ ته رالیږلي. د هغې بانک په وجه هغې ښځې کلمه وي مسلمانه شو، مسلمانه شو، مړه شوه، دفن هم کړه. ښه یاره ودرېږه داسې ته څنګه تپوسونه کوې؟ وی هغه ښځه ګاونډی ما د مکې مکرمې قبرستان کې لیدلې ده چې قبر یې وکنه او ښخ یې که هغه مسلمان هلته ده فرانس په مقبره کې پروت دی، دلته راغلی ده، دا هلته تللی ده فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی ښځه ده فرانس د مسلمانه ده، بې شک دی کې خو شک نشته، او ستاسو مسلمان دلته راغلی دی. ښځې نه یې وله تپوس وکړو، وره مسلمانه. وی دا سړی کافر مړ دی که مسلمان؟ وی نه مسلمان مړ دی.
وی خاغه خو دینه هلته تللی فرانس ته د انګلند د انګریزانو مقبرې ته تللی دی څه وجه کیدی شي وی یو کار کیدی شي دا چې دی به لویه بیودسۍ کې کله مبتلا شو بیبي له به ورغې د شریعت قانون دا چې سړی ولامبي شریعت قانون دا دی چې سړی غسل کې ولامبي وی ده به وی یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی اړو لمبل پکې نشته یاره د انګریزانو ساجیبه نظام دی اړو لمبل پکې نشته او دا خو ډېر ګران کار دی سړی هر وخت لامبي وی ما به ورته چې خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه وی نه یاره ساجیبه نظام دی چې لمبل پکې نشته ګوره صرف دی یو ټکي ته یې ښه ویلی دی چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لمبل پکې نشته نو خدای د مرګ نه پس راونیو او د هغې په هغه مقبره کې د هغه انګریزانو ورخښ کړه اوچته یې کړه او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو نو کوم ځای لی راوړه د مکې مکرمې قبرستان لی راوړه جناب چې دین د اسلام وګرځو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه د نبي علیه السلام طریقې سره به ژوند تېری داسې ده که نه ده او د اسلام لاندې به ژوند تېری او که نه ته وې نه مړه د انګریزانو دا شکل خو خشترې جامع څونه مزېداره ده او دا طریقې څونه خشته دي خوراک یې څنګه د ولاړې مزېدار دی او دا موتیا دی چې دا په ولاړه کوي او دا نیم پرتوګ او کوناټي ولړي دا څونه مزېدار دي نو چې دین دې هغه خوښ که یقین مه ساته بیا ګورې قبر نه پس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بش سره دې په قبرستان کې کښېږدي الله نه لرې ده که نږدې ده الله کولی شي که نه شي قبر کې فرشتو اوچتې کې دا هغه شیخ واخو یو امریکې مقبره کې ښخ کې د انګلند د لندن هغه کافرو د هغه مقبره کې منځ کې هلته کې ښخ کې فرانس ته اوسې هلته کې روس ته اوسې هلته کې په مقبره کې ښخ کې الله دې رحم وکړي مسلمانانو زړه کې د خدای یره پیدا کې الله ډېر لوی ذات دی او چې نه د الله نوم اخلي د رسول الله مبارک نوم اخلي او اسلام ته دین وی او مذهب ورته وی د هغې لاندې ژوند تېری الله غیرتي بادشاه دی چې د خدای نوم پر عجبه په مینه الله 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 لا اله الا الله نو خدای به قبر کې د څنګه ير کی امید ساته یاد به درته ان شاء الله چې د پیغمبر درود وې اللهم صل نو تعالی به قبر کې د پیغمبر نوم نه یریږي ته د اسلام مطابق خپل ژوند تېری د شریعت مطابق ژوند تېری نو الله ډېر غیرتي بادشاه دی حضرت عمر وایي که نه وایي ده چې وي دماغ هم روغ دي او سترګې او غوږونه او لاس او خپې هم جوړ دي وایي یاره نشته وي راکاږو به سره او رابعه بصریه ورته څه وایي وایي ته اسمان نه رالې تا نه خدای ير نه دی فرشتې ته وایي وایي زه خو یو نیم ګز خاورې نه لاندې لاړم نو ما نه به خپل رب ير شي نو انشاءالله زموږ نه به خپل رب نه یېرېږي که خیر او نه به رانه خپل پیغمبر یېرېږي او نه به رانه خپل دین یېرېږي انشاءالله زموږ ژوند الحمدلله د مسلمانۍ او د اسلام لاندې دی او چې کوم کافر دی هغه نه تپوس وکړي من ربک هی لا ادري نه پوهېږم پیغمبر دې څوک دی هی لا ادري نه پوهېږم ګورې په آخرت کې به سړی دروغ وي قبر کې نه شي ویل دین دې څه دی هی لا ادري نه پوهېږم فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی په عقل به دې الله معلوم کړی او نه دې د چا تابعداري کړې ده نه دې څه لوستل کړي دي نه دې د چا اتباع تابعداري کړې ده فیضرب بمطارق من حدید رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووایي او یو غزار چې ولا ورکې او دې چغه ووایي نو دا به مشرق نه مغربه پورې دا حیوانات هم دا چغه وري سوا د انسانانو او د پیریانو نه چغه به وباسي او دا قبر پې راجوخ شي په نیک عمل هم راجوختېږي ګورئ خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچې چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکوي وی لږ نور زور هم راکړه سر مې خوږېږي وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکړه او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو دې ګوتو له ورسي دا د قبر عذاب دی الله دې مساتي دا قبر ورته وي دی نیک عمله ته دوی ته زما په شا ګرځېدې او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې اوس ما ته وسپارلی شوې ګوره څه در سره کوم دا قبر ورته وایي نو فراخه شي ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي او
او چې بدعمل انساني وی ته زما په شا روان وې په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلې شو تکله اوس څه در سره کومه وی پې راجوخ شو نو پختی په پښتو کې وردن نه کي څوک وایي حضور پاک وایي څوک وایي حضور پاک وایي دا خطرناک منظر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر روضۃ من ریاض الجنہ وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچه ده او دا چا دا پارا حفرتون کند دا من حفر النیران دا جہنم دا کندونا او چې کم نیک عمل پکې ورخښ شي نو आवाज کوي وی دته د جنت یو بستر پکې خوره کې د جنت ته ورته سوله کولو کې خوشبویي به راځي او تازګي به ورته راځي او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستر ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته او بدبویي ورباندې راځي زما وروڼو دا د قبر ژوند دی نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک د قبر عذاب او د قبر خوشاله د مسلمان د پاره خوشاله او د بدعمل د پاره عذاب دا بالکل حق او ثابت دی مسلمان بس کوي مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي اشاره بنا د شریعت حکم ګورې دا دی حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر وړي وی که بدعمل دی نو زر یو څه اخلاص شته زر یو څه اخلاص شي او که نیک عمل دی نو جنت ته ځي زر ور ورسوه زر بخخه زمون خلق ډیر زیات اکثر سار مړ شي او بل ورځ خخه داسې نه پکا بچ سونه وخت قبر تیاریږي نو بس هغه مر انتظار وکي او مړ خخول پکار دی غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشتہ دار ولا غسل ورکی او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي په طریقه به وړي او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل لو هلکه ده مې جنازه کړې ده نو کوم وله او ده نه ده کړې نه ده کومه او ده مې قبر نه تللی دی د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون دا خبرې مه کوې وروڼو چې وس دې کېږي دا چا جنازې له ده تاله راغلی دی که نه یو سړي د چا جنازه کړې یو ښځې جنازه کړې وه سړی غریب و محتاج او بچی محتاج او وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه خو دا چې کم مړ م نن خښ که مالدار غوندې مړی دی کفن م اعلی دی دا قبر به وکنم دا کفن به روباسم خرڅ به کم دا هم ډېر شی دی د شپې لار چارې بیلچي واخېسته هغه د زنانه قبر یې وکنو څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه پې راکاږي کفن وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې ورته وی چې عجیبه را جنتي را جنتي نه جامې وباسي جنتي را جنتي نه جامې وباسي دی ورته وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم وی زه خو ګناهګاره ښځه وم خو تاسو په ما جنازه وکړه زما سفارش هم وکړه نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجې تاسو هم خدای وبخلی دا حقیقت دی د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم وي ورته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي وروڼو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه او قبر هم یقیني دی او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقي دي دو کې چې خدای پاک مونږ ته د قبر د عذاب نه وساتي الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کې او مونږ نه خدای د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زمونږ نصیب کې او په مرګ هم زمونږ نصیب کې خدای که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي زمونږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړي الله تعالی مغفرت نصیب کړي دغه لوی سفر الله د راحت وکړي او دغه زمونږ دیدار آباد کې هغه په هغه ورځ دغه صالح ټبر وفات و هغې ته هم دعا وکړي چې الله وبخي دا محمد عمر کاکا هغه زوی وفات و سردار هغې ته هم دعا وکړي چې خدای وبخي سابق صاحب د رضا وفات شوی دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زمونږ مشر نو که څوک مردگان وفات دي پروردگار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي د قبر زندګۍ کې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي
د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړې. مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتې، مریضانو له شفا ورکړې او د حیا او د پردې ژوند نه نفسي کې. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. فرم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 401 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د قبر عذاب باندې او د قبر خوشاله باندې بیان اورید. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر 255 29 12